الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقال تعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على محمد بعدد ما في علمك وعدد كل معلوم لما تحب وترضى. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، د ربیع الاول بابرکته میاشته د هغه قیمتي بختوره میاشته د مسلمانانو د پاره چې دې میاشت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه پیدایش شوه دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ګل په ورځ باندې د ربیع الاول په میاشت کې زما پیدایش شوه. امت د پاره دا یو ډېر لوی نعمت دی. دا میاشت یو قیمتي او بابرکته میاشت ده. د پیغمبرانو پیغمبر، امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، اغا نبی مبارک صلی الله علیه وسلم پیدایش د ګل په ورځ ربیع الاول میاشت سحر 60 منټه د پاسه 4 بجې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم 571 عیسوی دی کې د الله د نبی پیدایش شوه. اوس د نبی علیہ السلام دنیا ته راتګ د یو مقصد د پاره او هغه مقصد داو چې الله جل جلاله داغه انتخاب په تمامو نبیانو کې د اخیری نبی کړو. داغه انتخاب الله پاک د کل او د ټول دنیا د انسانانو د ذهنونو د بدلولو د پاره کړو چې د ټول دنیا انسانان با د قیامت د سحر پورې چې څومره راځي دا به ټول د دې ټولو د پاره به بعثت زه د دې آخر الزمان پیغمبر کو. نو هغه آخر الزمان پیغمبر پیدایش الله جل جلاله په دې میاشت کې کړی. دا انتهایی قیمتي میاشت ده، خو هله چې د الله د پیغمبر سره د کم امتی مینا او محبت په زړه کې د خپل مور او پلار او اولاد او بیبي نم سیوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.
تاسو کې یو تن د هغه وخته پورې کامل مومن د سره جوړېدی نشي تر څو چې د ده مینه زما سره د مور او پلار اولاد بیبیانې اهل و عیال د مال او دولت نه سیوی زما سره مینه نه وه نو د ده ایمان دا کامل نه دی نو لہذا د دې امت د ټولو نه لویه بختوروالی او لویه خوش قسمتي دا ده چې الله پاک د آخر الزمان پیغمبر په امت کې پیدا کړ اوس دا غواړي مینه او دا غواړي حوصله او دا غواړي جذبه د دې وجې نه هر انسان ته دنیا کې مشکلات دي هر انسان ته قسمه قسم رکاوټونه دي هر انسان ته کدا نارینه دی او کدا زنانه ده د هر یو د زړه یو چایسي یو ارمانی او یو مشکل ورته مخې ته راغلی هغه مشکل د ده حل کیږي نه بیماری ټیک کیږي نه مشکلاتو نه وځي نه د قرض د بوج نه سپکیږي نه رزق فراخه نه دی کور کې سکون نشته دا انسان دی دې بختوره میاشت کې د ربیع الاول میاشت ته غسل دی وکړي پاکې کپړې دی واچوي 2 رکعته مونځ دی وکړي او په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی ښه په شوق او جذبه سره د ثواب په نیت باندې او په محبت کې درود پاک ووایي او هر څومره چې وایي اوس د هغې صحت متعین نه دی څومره چې ته وې هغې نه پس 100 کرت آیت الکرسي ووایه او بیا د الله پاک نه سوال وکړه چې ربه زما د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدایش تا په دې بختوره میاشت کې کړو ما دا مونځ ستا د رضا دپاره وکړو ما د آیت الکرسي چې قرآن کریم کې د ټولو نه عظیم ترین آیت دی او ستا 12 صفتی نومونه پکې ذکر شوي دي ستا ذاتی نوم پکې ذکر دی او د دې یو طاقت دی د دې یو قوت دی دا ستا د کلام برخه ده دا ستا د قرآن حصه ده او تا په هغه پیغمبر باندې نازل کړی د کم پیغمبر بعثت چې تا په دې بختوره میاشت کې کړی سوال وکړه بیا پکچم گاون کې غریبانان به بېوسه به صدقه د خپل وس مطابق وکړه او هغه بېوسه غریبانانو له هغه صدقه م ورکړه هغه صدقه وله ولېږه او ته د دغې بیمارۍ دپاره د الله پاک نه سوال وکړه چې ربه د دې بختورې میاشت د دې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پیدایش په خاطر زما د بیماری هم روغه کړي زما د مشکل هم حل کړي زما کور کې فراخي هم راولي زما روزګار هم مخ په ترقۍ کې او زما کور کې سکون هم پیدا کړي او دا د بېچینۍ بې سکونۍ ژوند نه مې وساتي ته ګوره چې الله پاک ستا هر حاجت پوره کوي که نه ستا هر مشکل ختموي که نه ستا بیماری ختموي که نه ولې کم رب چې دا ځمکه خوره کړې ده کم رب چې په دې ځمکه باندې بغیر ستن نه اسمان ودرولی دی کم رب چې ورځ پیدا کړې ده کم رب چې شپه پیدا کړې ده هغه رب په دې باندې مکمل داغه طاقت دی مکمل پې داغه احاطه ده دا داغه په قبضه قدرت کې دي او دا چې الله پاک وغواړي نو دا هر څه بدلولی شي دا هر څه چینج کولی شي لہذا دا ډېره قیمتي بابرکته میاشت
نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک قرآن نازل کړي د تمامو پیغمبرانو سردار اخیری نبی اوس امت چې کله امتو الله پاک دا غوی سره د مدد او د نصرت وعده وي خو چې امت کې کله بګاړ پیدا شو نو د الله پاک د طرفنا بیا قسمه قسم عذابونه دي او هغه عذابونه الله پاک بیا کائناتو طرف ته متوجه کی دی آیتونو مبارکه کې رب العالمین فرمای افامن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا بياتا ولدکلو دا خلق په امن کې دی دی پر امن دی چې په دوی باندې زما عذاب بیاتن د شپې راشي وهم نائمون او دوی په خوب باندې وده پراته او دویم آیت او امن اهل القرى آیا د کلو خلق په امن کې دی ان یاتیهم بأسنا ضحا چې په دوی باندې زما عذاب د ساختی په ټیم کې راشي نور شغله پورته کړي او دغه ټیم په زما عذاب راشي وهم يلعبون او دوی په لوبو ټوکو کې مصروف دي دوی لوبې کوي دوی تماشې کوي او دوی په غفلت کې او زما عذاب پې راشي اوس د الله پاک د طرفنا چې کله یو امت باندې ازمایش راځي امت باندې عذاب راځي لکه کائناتو کې که وګورې د ټولو نه لوی ظالم انسان او د ټولو نه لوی ګناهګار انسان فرعون تیر شوی او د فرعون نه بغټ ظالم او ګناهګار انسان بل نو ولې هغه د خدای دعوه کړې وه او هغه ویلو انا ربکم الاعلی دا ناره هیچا نه ولګولې کائناتو کې نه د قیامت د سهاره پورې به څوک ولګوي دا ناره فرعون والې وه الله پاک ولا سزا کم ورکوه انجام سو قوم ثمود والله تعالی هغوی له کومه سزا ورکوه قوم عاد والله تعالی ولا کومه سزا ورکوه قوم شعیب نابتول کې کمې کولو الله پاک په ورې سره کړه او الله پاک په د اور باران اورولو قوم لوطو په یو ټیم کې 15 عذابونه الله تعالی په دې قوم راوستیو دومره عذابونه په یو قوم نو راغلي څومره عذابونه چې د لوط علیه السلام په قوم راغلي په هغې کې لومبی عذاب زلزله وه لومبی عذاب په الله پاک د زلزلې راوستی او الله پاک د هغې نقشه قرآن کې ذکر کړي فجعلنا عالیها سافلها وسافلها عالیها د ځمکې لاندې طرف یې باندې کو او باندې طرف یې لاندې کو دې ته والمؤتفقات هم وایي قرآن کې الله تعالی د دې قوم د عذاب تذکره په والمؤتفقات سره کړې ده چې اپوټه کړی شوي کلي په دې باندې الله 15 ښارونه پاستر کړي 15 کلي پې الله تعالی الټه کړي نو لہذا دې قوم کې جرمونه یو دې قوم کې بې حیایي ډېره زیاته وه دې قوم کې د بې حیایي انتها ته رسېدلي او الله پاک ظلم برداشت کوي الله پاک کفر برداشت کوي ظلم او بې حیایي نه برداشت کوي بې حیا قوم الله پاک هغې له انتهایي سنګینه سزا ورکوي او هغه بې حیایي هغې ته که مونږ تاسو وګورو نن د انټرنیټ په دنیا باندې چې کومه بې حیایي دا امت کوي او دا قوم کوي او خصوصا د پښتون نسل او د پښتنو نسل کې کېږي دومره بې حیایي هیچا نه ده کړې نو لہذا چې کله قوم بې حیا شي د الله پاک د طرف نه په هغوی امتحانات راځي ازمایشونه راځي آسماني و زمیني آفات راځي هغه بیا د عذاب شکل اختیار کړي او داسې سنګینه سزا الله تعالی ورکړي چې آینده کې خلک
دا غي بیا مثالونه پیش کړي د دیو جنا امت کې تمام انبیاء علیهم السلام باندې د الله پاک د طرف نه سلامونه راغلي خو د انبیاء نه پس چې الله پاک سلام را لېږلی دی نو د ټولو نه لومبی سلام الله تعالی په ښځې باندې را لېږلی د انبیاء نه پس د ټولو نه لومبی سلام الله پاک په خدیجة الکبرا را لېږلی الله پاک ولا مال ورکړو یو سرمایه‌داره زنانه وه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خدمت یې کړی تن من دن مال ټول په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قربان کړو اوس کاغې د خپل مال د تجارت په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نوې قربان کړي د مکې په خاوره باندې ډېرې لویې سرمایه‌دارې ښځې پاتې کېدې هغه هم د دنیا نه تللي دي تاریخ د هغې تذکره قدر نه ده کړې خو دا مالدار ترین زنانه وه والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى کی مفسرین فرمائی فمال د خدیجة الکبرا سرا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى مونږ ته بیا موندلې ستا سره مال نو عائل وای چې د چا سره مال نه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ستا سره مال نو فأغنى تما مالدار کړې په مال د خدیجة الکبرا سره فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث نو خدیجة الکبرا خپل مال په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قربان کو د کائناتو رب د اسمانونو نه بره جبریل امین را ولېږلو چې لاړ شو خدیجة الکبرا ته ووایه چې رب در باندې سلام وایي نن هغه زنانه چې په کائناتو کې د پیغمبرانو نه پس لومبی سلام په ښځه باندې راغلی و نن هغه زنانه هغوی دومره بې حیا شوې د خدیجة الکبرا هغه الفاظ هغه تاریخ او هغه کردار هغه جذبه هغه مینه هغه محبت او ولوله تیره ده سبق والا د خپل مور امهات المؤمنات نه امهات المؤمنین نه خدیجة الکبرا نه چې زمونږ په مور الله پاک د کائناتو رب براه راست د پیغمبرانو نه پس سلام را لېږلی نن هغه زنانه په ټیک ټاک باندې د خپل بدن نمایش کوي د خپلو یختو نمایش کوي د خپل پینسو نمایش کوي د خپلو نوکانو نمایش کوي د خپلو سترګو نمایش کوي د خپلې پوزې نمایش کوي امت ته څه تعلیم ورکوي د دې نه تعلیم دا ورکوي د امت راتلونکی کل او آینده نسل هغه بې حیایۍ طرف ته هغې له دیکه ورکول غواړي نو لہذا حدیث پاک کې راځي چا چې د یو خراب رواج د یو بد عمل بنیاد کېښودو بنیاد او په دې چا عمل کولو نو الله پاک په هغه انسان چې چا دا کار کولو دله د دې انسان د دې جرم سزا به هم الله پاک هغې له ورکوي چا چې د دې کار بنیاد ایښوده نو یو د خپله ګناه ده او بل د پردی ګناه هم په خپل سر باندې واخیست نو لہذا زمونږ هغه زنانو ته او تورسرو ته دا میسج او پیغام دی د خپل مور امهات المؤمنین او مؤمنات خدیجة الکبرا باندې
د کائناتو رب د پیغمبرانو نه پس لومبه سلام را لېږلی. لہذا د حیا په صادر کې خپل ځان راغونډ کا او بس ته د دقه څیزونو نه توبه وباسه او دا کم چې دی په اکاونټ باندې کم مواد دي دا مواد د بنیاد نه ختم کا. نو لہذا مرګ د چا سره صلاح نه کوي، مرګ د چا سره صلاح نه کوي. قرآن کریم کې د 15مې پارې په آخر کې الله پاک فرمایي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. الله پاک فرمایي زما څه کار دی چې زه تاسو له سزا درکوم، زما څه کار دی چې زه تاسو له عذاب درکوم. ان شکرتم که تاسو زما شکر وباسئ، و آمنتم او تاسو ایمان راوړئ. وکان الله شاکرا علیما او الله پاک ستا په عمل باندې خبرم دی او ستا د عمل الله پاک قدر کوي. د ایماندارو د عمل الله پاک انتهایی قدر کوي. په خبر باندې پوه شوي. او رب العالمین چې ته د یو بنده یو مشر دی د هغه قدر دی وکړو الله به ستا قدر وکړي. که تا د پلار قدر وکړو الله به ستا قدر وکړي. تا د مشر قدر وکړو الله پاک به ستا قدر وکړي. او که تا د مشر ناقدري وکړه او تا د مور او پلار ناقدري وکړه نو خپله بې اکرامي او ناقدري به بیا ویني. دیو جنا اسامه رضی الله عنه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره په اوښ باندې او په سورلی شاته ناست دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره په سورلی ناست دی د عرفات په میدان کې. اسامه رضی الله عنه لتقاضه وراله هغه اودس ماته کولو. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وته سورلی ودروله انتظار ورته کوي. هغه لږ لیټ شو. چې لیټ شو نو په مجلس کې او په محفل کې او دغه قافله کې څه کسانو وایي د دې الهذا الاسود اخرنا د دې تور د لاسه مونږ څه شو ایثار شو. دا الفاظ یې ووي د شکل صورت نه تک تورو او د قد نه چیتو د ام ایمن بچیو د یمن باشندو او یمن والا په شکل صورت کې لږ تور سکڼو. نو چې کله چا دا الفاظ وي الهذا الاسود اخرنا د دې تور د لاسه او د دې تور سکڼ د لاسه مونږ څه شو مونږ لیټ شو. نو تاریخ لیکي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چا چې دا الفاظ ویلو د سره ملګرتیا کړې وه هغه ټول مرتد شو. ولې د اسامه بن زید رضی الله عنه ناقدري کړې وه. او بیا د سهیل ابن مقرن او د مهاجر بن ابي ملیکه د د لښکر د لاسه هغه په حالت د کفر کې ټول مړه شو. زما عزتمندو چې کله ته د یو مشر اکابرو لیکلی دی اکابرو چې دای د اسامه بن زید ناقدري کړې وه د هغې ناقدرۍ سزا ولا الله دنیا کې ورکړه. د دې وجې نه چې یو انسان دنه یوه ورځ هم په عمر کې مشر دی وایي د هغه چېرته بې اکرامي ونه کړي د هغه چېرته بې قدري ونه کړي. نن مونږ اندازه ولګو مونږ څومره لوی بې اکرامۍ کوو د انسانیت څومره لوی ناقدرۍ کوو. په خپلولۍ کې وګوره او بیا د خپلولۍ نه بهر وګوره. نو لہذا خبر هم دې پورې کول رب العالمین فرمایي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما. د دې وجنه نن امت چې د کومو حالاتو سره مخ دی هغه تاسو مخې ته دي. امت چې د کومو حالاتو سره مخ دی هغه د هیچ چا نه پناه نه دی او نه پټ دی. روز داسې عجیب عجیب واقعات پیښیږي چې په یو غم به بل وبخي
په یوه حادثه به بله حادثه وبخي، په یو ازمایش په بل ازمایش هیر کې، حالانکې داسې پیښه وشي د سړي په وهم و ګمان کې نه راځي چې په کومو علاقو دا حالات راغلي د دغه خلکو نه به او یا چا چې لیدلي و اورېدلي دي په 100 کاله کې به تې دا واقع هیره نه شي. خو دویمه ورځ باندې داسې ناشنا واقعه بله راشي چې په درېیمه ورځ باندې هغه زړه هیری بیا. نو لہذا دا د الله پاک د طرف نه لوی ازمایش دی. دیو جنا حضرت عائشہ رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو چې زلزله ولې راځي؟ نو حضرت عائشہ رضی الله عنها ورته فرمایي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زلزله په ځمکه باندې الله پاک ال راولي چې کله زنانه ولګي او د هلکانو پیښې شروع کی، د هلکانو لباس او د هلکانو تک دو شروع کی، او بل د نارینو په مخ کې په داسې پوزیشن کې ګرځي چې د هغې نیم ټول بدن ښکاروي او زنا سیوا شي. نو الله پاک بیا خپل عذاب او خپل ازمایش او امتحان متوجه کی. دې دپاره الله پاک دې بندگانو له وارننګ ورکوي چې زما نافرماني مه کوه په دې کائناتو باندې. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کله په ځمکه زلزله راځي دا د ګناهونو هغه پیټی دی او بوج دی چې په ځمکه سیوا شي او ځمکه خپل پیټی سپکوي، د ګناهونو پیټی ځان له سپک کي. د دې وجې نه د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې زلزله راله، عمر رضی الله عنه خپله ځمکې له راوارتېله یا یې نیزه ورسره وه هغې ځمکې باندې خښه کړه، ورته یې ویې ته ولې خوځېږي؟ ولې عمر په تا انصاف نه کوي؟ ته خوځېږې ولې عمر انصاف ونه کو یا عمر نه ظلم کیږي؟ خوځېدې به ته هله چې عمر ظلم کولی، خوځېدې به ته هله چې عمر بې انصافي کولی. زما عزتمندو زلزله به په هغه قوم خامخا راځي چې کم قوم ظلمونه کوي، کم قوم زیاتې کوي، کم قوم په ناروا باندې عدالت ته فیصلې وړي، کم قوم ښځې له 3 طلاقه ورکي او هغې له خپې اوبوته کوي او د هغې نه د بچ کېدو دپاره مختلفې لارې اختیاروي او د الله د احکاماتو سره ټوقې کوي او د الله کور ورانوي. شپه ته شپه د الله کور مخصوصاً پکې خلکو مونځ کړی، سحر چې راشي امام موجود او جماعت نه، نو چې ته دا بادشاه کور ورانې الله به ستا کائنات نه خوځوي. بیا ته چې د بادشاه د کور خښتې راوباسې او کور وله بربادې، رب بادشاه په خپل کور ډېر خفه کېږي او جماعتونه خو د بیت الله لونه دي، ته چې هغه چېړې رب به دې پوره نظام درهم برهم کی. نو لہذا چې کله ظلمونه کېږي، ناحق قتلونه کېږي او شراب څکلی کېږي، کل عام او ښکاره ګناهونه کېږي، کل عام زنا کېږي او د زنا بازار ګرم دی، بیا به د الله پاک عذاب نه چې کله بیا زلزله راځي په رب قسم یو کور باندې کلونه ولګي، په یو بیلډینګ لګېدو باندې مودې ولګي، غټ غټ پراجیکټونه یې د کمپنو او هغې کې بلا سرمایه لګېدلې او بلا خاوره او د هغې کرش او د هغې سیمټ، د هغې اوبه، د هغې شګه په لیباټرو کې ټیسټ شوي، د هغې وسپنه ټیسټ شوي، یو کالمې
بالکل په مزي باندې برابر کړی سوتر یو کالم د مزي نه یو سوتر اوټ نه دومره خو تا ذهن جنګولی دی او دومره مضبوطیا دې کړې ده دومره پوخوالی دې وله کړی په رب قسم که د رب زلزلې ته یو منټ هم ټینګ شي ستا دغه بلډینګ یو منټ څه کې 10 سیکنډ که رب العالمین دا ځمکه وخوځوله بیا به ستا په دې کائناتو کې یوه ګیټۍ سلامت نه پاتې نو لہذا او بیا د ټولو نه غټ پکې د انسان بدن یوازې نه خوځېږي د ټولو نه زیات پکې د انسان زړه خوځېږي دا زلزله ستا بدن دومره نه ړقوي لکه ستا زړه او قلب چې څومره ړقوي هغه زړه او قلب چې الله پاک په خپل قرآن کې د قلب او د زړه 123 پیرې تذکره کړې ده دا 123 پیرې یاد شوی زړه دا د الله پاک په دې زلزله داسې وجړقی ته د دې خلکو ته دې ته بی پی مشین ولګوه که نر دی که ښځه ده بوډا دی بی پی شته نشته ان تر دې چې د ماشوم مټ ته ته دغه بی پی مشین ولګوه ته د هغه بی پی چک کا هغه به په خوتو وختي دا زلزلې دله داسې خیجوي دا بلډ پریشر چې یاد وساتي نو لہذا واپس په دې رب العالمین ناراضه دی د امت نه د خپل بندگانو نه او رب ته رجوع پکار ده او هغه انسانان مونږ په مختلفو طریقو سره خفه کوو دې وجې نه اخري خبره کوو بیا دعا کوو یو صحابي دی کعب ابن مالک رضی الله عنه جمعات تراله ابن ابي حضرت رضی الله عنه دا صحابي په جمعات کې ناست د کعب ابن مالک رضی الله عنه په دې ابن ابي حضرت رضی الله عنه قرض نو په جمعات کې وته وي زما قرض راکې کنه خبرې ګرمې شوې اواز اوچت شو کعب ابن مالک رضی الله عنه لک شور وکړو نبی علیہ السلام پرده راښکو یا کعب اے کعبه اغلی شو نبی علیہ السلام وته فاشار بیده نبی علیہ السلام وته په لاس اشاره وکړه چې نیمې کوته نیم وته ماپ کو دا نیم تیواله نبی علیہ السلام راله او ابن ابي حضرت رضی الله عنه په دی ولی لاس کې خودو فورن پاسا او د دې باقی قرض دل انتظام وکړه دی واقعه کې محدثین حضرات لیکي یو مسله دا ده چې قرضداري ته په جمعات کې هم د خپل قرض وینا کولی شي دا مه وایه چې مړه جمعات او اجره پیژنې که نه په اجره کې خو به یې درته خامخا وایي چې جمعات د الله کور دی د الله په کور کې اجازت شته اجره او لاسنیو جنازه پکې څه ته وایي بالکل د هغه حق دی او دویمه مسله تې دا راووته فاشاره بیدې چې د لاس اشاره دا د خولې د الفاظو قایم مقام دي درېیمه مسله تې دا راووته چې کله د دوو کسانو په منځ کې د قرض مسله راله مشر له پکار دی چې هغه پکې مداخلت وکړي او دا مسله حل کړي دا به مشر حل کوي او څلورمه مسله تې دا راووته چې دا سړی مالک د خپل قرضداري ته نیم قرض ماف کولی شي اختیار یې شته که ماف کوي ورته ماف کولی شي ورته خو دې کې یو مسله ده نن سبا که مشر ته وله ووایې پلار ته چې په بچي مې د قرض دی وایي تا زما نه تپوس کولو چې زما زوی له د قرض ورکولو نو څه ټایم چې د چرګانو پتنان خوړه نو دا تپوس دې کړو چې بچي دا چرګان دې کوم ځای نه راوړي دي ته خو د لکیر فقیري ته خو د پلو پړق ته ناسي دا چرګان د کوم ځای نه راوړي نو چې کله دې بریانۍ خوړې او کچې غټې غوښې دې خوړې دا تپوس دې د بچي نه کوو او اوس ما ته وایي چې تا ما ته ویلي او دویم نن سبا اکثر دا وایي یاره وایي
لاړ شه او اکثر پکې مړ شي وفات شي چې وفات شي دا دکانداران حضرات دا روزګاري خلک چې د خپل قرض د راوښکو دپاره مدعي ته ځان ورسوي نو مدعي اکثر په شري یا ورته وایي تا ما ته ویلي خو بیا ورته وایي لاړ شه د قبر نه راوباسه ووایي لته خو زه حیران دې ته یم چې مونږ ته بیا په مقبره کې وایي یاره جي که د چا پیسې وي نو اواز پکې ولګوه والله کې ورکوي هسې په مونږ اوازونه کوي نو هسې په مونږ اوازونه کوي لہذا نه خیرات ته ضرورت شته بعضې ملګري داسې کوي د خیرات شنه لیواني شنه لیوان هره میاشت کې د هغه خیرات او دا کور په کور او په دې غوریز خلکو پسې ګرځي یاره چې داسې معمولي غونته کې صدقه م کړې د مازدیګر بیا راشئ سبا راشئ د جمعې ورځ ده د اتوار ورځ ده دا سړی پردی قرض 1 روپۍ نه ورکوي حالانکه د دې خیرات نه بهتره دا ده پردی قرض ورکه د الله په کور کې د الله په لار کې یتیم لا زلزله زدګانو لا سیلاب ځپلو لا کونډو لا غریبانانو لا اکسیډنټ والا لا په دې کې د څومره روپۍ ولګولې که د چا در باندې 1000 روپۍ قرض دی هلته کې پیسې مه لګوه دا 1000 روپۍ دې راواله هغه قرضدار یې څه که دا قرض دې سوړ که دا قرضدار یې ختم که د هغه بوج سپک که ټیک ده د دې ثواب ډېر زیات دی چې زلزله زدګانو سره امداد وکړي نن موږ بنیادي څیز پرېښی دی خلک راته خیرې کوي د خلکو ازار اخلو نو چې د خلکو د هغه بچي پتا یې قرض دی نو چې پتا یې قرض دی ته نه ورکې نو چې ته نه ورکې په دې سړي باندې د بل قرض دی نو هغه د حیا د وجې نه هغه ته څه ویلی نه شي چې ټیک د ستا قرض په ما دی ته ما ته د حیا د وجې نه غږ نه کې خو هلته کې زه بل ظالم ګیر کړی یم او هغه ظالم که ماله راکړي زه ازاد کوم نو ته به ازاد شي نو د یو د لاسه بلا کسان انختی دي او یو رسۍ جوړه کړې ده نو که یو ولګېدو او د ایماندارۍ سلوک یې وکړو او د دا قرض د خپل رور له ورکړو هغه به نور کسانو له قرضونه ورکړي نو لهذا خامخا به په دې قوم باندې بیا څه راځي بیا به عذابونه راځي بیا به زلزلې راځي په رب قسم داسې حالات دي داسې حالات چې بیګا معمولي د ځمکې له د لاندې نه دا دغه ورکړو ستن ورکړو که نه او دا وخوځېده ټول بیا نه په ځان او نه په جهاد نه په فیسبوک او نه په واټساپ چې وردانګلي دي نو لهذا ما ته سهار یو وایي چې یاره جي منډه پکې ښه ده وایم منډه پکې ښه ده خو دومره په تلوار هم منډه مه وه خو دا داسې څیز دی زلزله چې دا د انسان دا 360 اندامونه نه دي دا داسې ناشنا وارخطا کوي که نه دته پته نه لګي مونږ سره یو طالب علم و هغه د 4م چت نه جمع او سمه یخني وه او د هغه د بړستن هم ډېره زیاته غټه وه طلایي بړستن او بالغ د یې غونډ راغیستي و د 4م چت نه راودانګله بستره مخکې او دی پې له پاسه ښه صحیح سلامت ښه ټیک ټاک لګېدلی او معمولي زخم شوی هم نو به هر حال دې کې کوشش دا کوه استغفار وایا 2 رکعته نفل وکړه ایمرجنسي اعمالو ته عزتمندو ضرورت دی ښکلې بختوره میاشت ده په خپل پاک پیغمبر باندې درود شریف ډېر زیات وایو وایو به انشاءالله که نه د استغفار اهتمام به کوو 2 رکعته صلات توبه مونځ کوو هر کس مونږ ټول ګناهګار یو هر سړی ګناهګار دی نو که مونږ ځان ګناهګار وګڼو ربه زه ستا ګناهګار بنده یمه دا 2 رکعته صلات توبه مونځ درته کوم زما د ګناه د وجې نه ربه ته ځمکه خوځې زلزلې راولې بلا خلک ننم افغانستان کې په کونړ کې بلا سپینګري بلا میندې بلا خویندې بلا د غېږو ماشومانان بلا ځوانان دا د ملبو لاندې دي دا زمونږ د اعمالو نتایج دي نو لهذا خپل رب ته توبهګار شو خپل رب ته توبه وباسو ربه مونږه
د بونیر او د سوات واقعه لا هیره نه ده مونږ ته نوی غم د کونړ رالی او روز غمونه ناشنا مخکې به مونږ سوال کوو د باران چې ربه د خیر باران وکړي اوس هر سړی اسمان ته ګوري دا غومبر وریځ خطرناک شکل کې کله توره کله سپینه یو ډراوني شکل کې راپورته کیږي څوک سوال هم نشي کولی ربه باران را باندې وکړي اوس پکې ګورې پړق او ډز نه کیږي اوس بغیر ډز نه تندر دی بغیر ډز نه کلاؤډ برست دی نو لہذا د دې حالاتو نه د بچ کېدو دپاره رب ته توجه پکار ده استغفار پکار دی 2 رکعاته صلات توبه کوه د قرآن کریم تلاوت کوه ذهن دې چینج کا ذهن دې بدل کا او خپل اکټیویټیز دې لږ ښه طرف ته واړوه 5 وخته د مونځ اهتمام ذکر اذکار او د خولې برغلې له لږ وار ورکه کمنټونه وران مه کوه د اکابرو بې اکرامۍ مه کوه د چا د مشر بې اکرامي مه کوه الله تعالی دې مونږ او تاسو له په دې ماتو ګوډو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي رب العالمین دې مونږ د ازمایښتونو نه وساتي د امتحاناتو نه رب العالمین مونږ وساتي کریم مولا څومره شهدا په هر ځای کې افغانستان کې کم ملګري زلزله کې شهیدان شوي دي رب العالمین دا درجې بلندې کې زخمیان دي الله تعالی دې ول صحتونه ورکړي کم بې درکه دی الله تعالی دې زر تر زر هغوی را پیدا کړي ځکه انسان او مسلمان او بیا دې د ملبې لاندې د په کم حالت کې د دغه ښکلې کپړې ښکلی پکول ښکلی واسکټ په پته نه لګي چې دی به اوس د ځمکې نه په کم حالت کې او په کم پوزیشن باندې ته راپورته کوې پوزه به ورپورې که به نه لاس به ورپورې که نه اندامونه به یې روغ یې که نه رب العالمین زمونږ رونه مسلمانان د ډېر لوی ازمایښت سره مخ دي د دغه ازمایښتونو نه رب العالمین موږ ټول په امن و امان کې وساتي دغه شهداو درجې بلندې کې عمران الله زموږ یو ملګری د هغوی تره وفات شوی دی الله تعالی دې د هغوی مغفرت نصیب کړي درجات یې علی دې الله تعالی بلند کړي نور څومره مردگان د اهل اسلام وفات شوي دي الله تعالی دې ټول غریق رحمت وګرځولی کړي ټولو بیمارانو له دې الله شفا ورکړي ټول قرضداري د قرض د بوج نه خلاص کړي ټول پریشانه حاله د پریشانونو محفوظ وساتي ربه موږ د ازمایښتونو نه وساتي ستا د ازمایښتونو قابل نه یو د زلزلو نه د اسمان او د ځمکې د آفتونو نه د تندرونو نه د سیلابونو نه کریم مولا ستا سره قسمه قسم عذابونه دي ربه موږ ټول په امن و امان کې د هغې نه وساتي زموږ دا وطن وساتي زموږ دا ملک وساتي ربه زموږ ټول ملک من حیث القوم د ډېر لوی ازمایښت سره مخ دی که هغه هر یو ښار دی ربه په دغه کې رب العالمین ستا نافرمانۍ کېږي کریم مولا مونږ د دې اقرار کوو مونږ ستا نافرمانه یو رب العالمین مونږ ته معافي وکړي زمونږ دا بد حالات په ښه حالاتو سره بدل کړي او کریم مولا زمونږ د ملک د ازمایښتونو نه وساتي ربنا اتنا فی الدنیا